چې درې کاره دې نه کړي کنه نو که پلار دې هم مړي کنه نیکه دې هم مړي نو د هغه مال ته نشي تقسیمولی. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حنیف اډوکیټ تاسو ته مخاطب یم. کتونکو نن به در سره خبرې کوم د میراث حوالې سره، د اسلام د وراثت قانون حوالې سره. د اسلام وراثت قانون څه دی او په د یو کس د وفات نه بعد د هغه مال به د هغه په وارثانو کې څنګه تقسیمي. ګوره نمبر 1 خبره دا ځان سره یاد وساتئ کنه چې درې کاره دې نه کړي کنه نو که پلار دې هم مړي کنه نیکه دې هم مړي نو د هغه مال ته نشي تقسیمولی. درې کاره څه دي؟ نمبر 1 چې کله څوک هم وفات شه کنه نو هر سړي باندې دا فرض دی چې دا درې شرایط په اول پوره کوي. نمبر 1 به دا کوي چې کوم کس وفات شو، که د پلار وفات دی، که د نیکه وفات دی، که د مور ده او که د خور ده او که د رور دی، هر څوک هم چې وفات دي نو نمبر 1 کار به دا کوي چې د په کفن دفن باندې کومه خرچه شوې ده کنه هغه به د ده مال نه لرې کړي. دویم کار به دا کوي چې دې وفات شوي کس باندې د چا هم څه قرضه ده، کم قرض دی، کم قرضه د باندې ورکول دي نو دویم کار به دا کوي چې د ده مال نه به د قرضه لرې کوي. او دریم کار به دا کوي کنه که دې مړي وصیت کړی چې زما د مرګ نه بعد به زما په دې مال کې دا دومره حصہ دا به وصیت په تور دا به په دې استعمال کې راځي، هغه استعمال د هغه خوښه چې چا په حق کې وصیت کوي. نو چې دریم دغه وصیت نه پوره شوی نو دا درې شرایط چې دي چې دا نه پوره نو د یو کس مال څوک نشي تقسیمولی.